وس دلیل هغه خلکو چې کم خلک د دې خبرې قائل دي چې قرباني تاسو کوئ نو په 14 ذوالحجه باندې کولی شئ. اقوال په علماء کرام پیش کړي. دا غي جواب تاسو واورئ. کم حدیث چې دیو پیش کړو حدیث موضوع دی. امام ابو عبدالرحمن محمد بن ادریس الرازی رحمه الله وفات 327 طریق نقل کوي معاویه بن یحیی الصدفی عن الزهری عن سعید بن المسیب عن ابي سعید الخدری او د خپل والد محمد بن ادریس المعروف ابو حاتم الرازی وفات 227 هجری دغه په سلا نقل کوي هاذا حدیث کذب بهذا الاسناد په دې سند صدا حدیث دروغ دی. علل الحدیث لابن ابي حاتم الرازی جل اول صفحه 200 شو. په یو بل مقام د خپل پلار نه نقل کوي هاذا حدیث موضوع عندي زما په نس دا حدیث موضوع دی په دغه کتاب کې را نقل کوي. دویم جواب دا دی که دا حدیث موضوع نه نو د دې ضعیفواله یقیني دی. که موضوع نه مني نو ضعیف به خامخا مني ځکه د دې په سند کې راوي دی معاویه بن یحیی الصدفی هغه مجروح دی. امام یحیی بن معین رحمه الله وفات 223 هجری فرمای 233 هجری فرمای معاویه بن یحیی الصدفی لاشین معاویه بن یحیی الصدفی چې د په حدیث کې حیثیت نشته. او امام ابو زرع الرازی رحمه الله وفات 264 هجری فرمای لیس بقوی دا حدیث قوی نه دی یعنی دا راوی قوی نه دی. دا په ما ذکر کړیو د الجرح و التعدیل نه حدیث كلها مقلوبه د بیان کرده حدیث چې دی هغه کې تبدیلیان شوی دي. شمس الدین سے فرمایل ضعفوه محدثین ورته ضعیف لپالکاشف کتاب کې او زبیر علیزی سے پیام فتوا ور کړی و. نن زمونږ بحث د هغه په واره د شرایط د وجوب د قربانۍ کې دی. په کم خزه او په سړی باندې پاغي کې چې سلور خبري راشي پاغه سړی او پاغه خزه باندې قرباني چې د واجب ده. نمبر 1 مسلمان کېدل ځکه لانها قربه والکافر ليس من اهل القرب دا یستنای جل سلورم صفحه 195 قرباني عبادت دی او د کافر عبادت چې دی کافر د عبادت اهل د سره نه دی او قرباني خو عبادت دی. امام مسعود احمد الکاسانی رحمه الله دار نقل کوي. دویم آزاد کېدل لأن العبد لا يملك قرباني په غلام واجب نه ده ځکه د څه شي مالک نه نو چې مالک نه دی دله په کار دي چې ملک ورساینو ال په قرباني. دریم نمبر صاحب نصاب کېدل. امام ابن ماجه رحمت الله علیه د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کې چې رسول الله علیه السلام فرمایل من کان له ساعه ولم يضحي فلا يقربن مصلانا چې اولم دا حدیث موږ لوسته د ابن ماجه نه باب الزاهی واجبه عامله. نبی علیہ السلام فرمایي کم سړی باندې چې طاقت او وسعت موجودي په کم انسان کې سره د دې طاقت او د وسعت نه دا انسان قرباني ونه کی زمنګ مصلاته عیدګاه ته دین راځي. او عید التما ذکر کړو چې دا په ترک د واجب د راځي په ترک د سنتونو. نو صاحب نصاب انسان چې قرباني ونه کی د الله حبیب فرمایي چې مصلاته دین راځي یعنی عیدګاه ته دین راځي. او فقهای کرامو د دې حدیث نه من کان له ساعت دا ساعت وسعته لاس فراخه کېدونه فقهای کرامو صاحب نصاب انسان مراد اغسته دي. علاءالدین ابو بکر بن مسعود بن احمد الکاسانی وفات 587 هجری فرمای ومنها الغناء لما روي عن رسول الله عليه السلام انه قال من وجد ساعه فليزحي شرط عليه الصلاه والسلام ساعه وهي الغناء وهو يكون في ملكه 100 درهم او 20 دينارا او شيء تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وما يتأسس به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغنى عنه وهو نصاب الصدقة الفطر. قرباني واجب کېدو د پر شرط مالدار کېدل دي. د دې دلیل رسول الله علیه السلام نه روایت شوی دی چې کم سړی طاقت لري قرباني ونه کی. په دې حدیث کې د وسعت نه مراد مالدار کېدل دي یعنی د سړی په ملکیت کې 200 درهم یا 52 توله چاندی یا 20 دینار یعنی 750 توله سونا یا داسې سامان چې د هغې قیمت نصاب ته رسي دا د انسان په نصاب کې د انسان سره خپل لاس کې موجودي. رهایشي کوري اساسجاتي جامې غلامي سورلي هتیاري ضرورت د اشیاو هغې ته دا خبره دیو فرمایي چې په دې نصاب کې د انسان د رهایش د کور اساسجات جامې
غلام، سورلی، هتیار د ضرورت اشیاء شامل نه دي او دغه اشیاء چې دي د صدقة الفطر د پاره اگر چې دي. څلورم نمبر مقیم به مسافر باندې قربانی نشته. عن علي رضی الله تعالی عنہ لیس علی المسافر وضحیه، علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې په مسافر باندې قربانی دا نشته. په دې کې یو بل غټه مسله ده ان شاء الله العزیز او بل څه وخت کې بیا د دین بیان کو. دا شو د قربانی د پاره څلور اصول چې دا په کوم انسان کې موجودي هغه انسان به قربانی کوي چې وسعت او طاقت پکې. او کزه په آسان الفاظو کې هم چې وسعت به تاسو په سشیس کې ګورئ نو سونه په دې وخت کې علماء کرامو معتبر کړل، یعنی 750 توله 7.5 تولی ونیمه تولی سره زر د انسان په ملکیت کې موجودي هغه انسان به قربانی کوي. یا د اضافیات مالی هغه د تراسی نو دا انسان به قربانی کوي. دا اوس یو ضمنی خبره د یاد ورسه ساتي چې کم خلک یې کوي. تعیین با د معاشري او خيار خلک کوي. که د جمهوریت قائل کېږي نو بیا په خپل باندې ملکی ترو ته تزي چې هغه غالبا يهودیت دی. زمونږ فیصله د علما وکي او دا موږ په علما باندې پریدو. اصل مسله د چې د دې ټول خبرو او د دې ټول اعتراضونو جواب موږ ټیم په ټیم باندې کړل. یو غاړې ته می خو دي کچرته رسول الله علیه السلام د قرآن تشریح نشي کوله نو د عقل خاوند په دې سوچ وکړي چې په دې زمانه کې مولا څنګه کولای شي. دا یو کس دی هغه وایي چې په قرآن مجید کې الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات آیات کریمه راغلې. الان کې د نوح علیه السلام خزه کافر او نوح علیه السلام مسلمانو، د فرعون خزه کافر او مسلمان او فرعون چې دی هغه د فرعون خزه مسلمانه ده او فرعون کافر دی. دغه شان د لوط علیه السلام خزه کافر ده او لوط علیه السلام مسلمان دی. نو قرآن مجید غلط وای او کنه دا خلق چې بعضی په تفسیرات کوي او څه خلق تفسیرات په دې انداز کوي چې یو نوجوان الګ دی هغه وای چې د دین مراد دنیایي زندگی نه د اخروی زندگی ته ده. اول خدای چې دا په قرآن کې تحریف دی د سره نه د دین مراد د آخرت زندگی نه ده. آخرت خور چا منل اته چې په دې معاشره کې څومره ته پاک و ادم لشي کېدای شي چې د دیونم دا خزي جدا شي یا خاوند خزینو جدا کړي شي. صرف د دینم دقه مراد دی خو ته د آیات په وضاحت نه پوهه. یو غیب شرعي او یو غیب عرفي. غیب شرعي مطلب دا دی چې شریعت کې یو شی ناروای او غیب عرفي دا دی چې په عام سوسایټي معاشره کې یو شیزو هغه خوښ نشي ګڼلې. مثال په تور غلامی چې دا د ته غیب عرفي او غیب شرعي نه دی، یا زنا چې دا غیب عرفي دی. تمام دنیا کې دا غیب عرفي دی. اگر چې اوس بعضی خلک زناکار دي یعنی بعضی ریلیجن والا هغې ته ترجیح ورکوي لکه یهودیان نصارا، خو بهرحال په کتابونو کې ناروا دي او بل په معاشره کې غیب عرفي دی. یعنی الله نبی علیه السلام یو نبی ته یا یو عام کس ته غیب عرفي نه ورکوي. غیب عرفي مطلب دا دی چې زناکار خزه الله یو نبی ته نه ورکوي. د نبی خاندان الله جل جلاله د زنا نه پاک ساتي چې د هغوی په آبا و اجدادو کې زناکار نه وي. مطلب دا دی د دغې آیاتونو چې د دین مراد الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. زناکار سړی زناکاره ښځه، خبیث سړی خبیثه ښځه، پاک سړی پاکه ښځه. د دین مراد دی چې د غیب عرفي نه پاکي.
یعنی د یو نبی په نکاح کې چرته زناکاره ښځه نه ده راغلي، ځکه زنا غیب عرفي دی. اگر چې کافره ښځه راغله، کفر چې دی دا غیب عرفي نه دی، دا غیب شرعي دی. غیب شرعي جدا سیز دی او غیب عرفي جدا سیز دی. د ځان مفسرین ما جوړوي وچ په ناقه باندې. نبی روایت کې راځي کم سړی چې د قرآن تفسیر وکي په خپل رای د خپل کوپړۍ نه ټیکې ولې ونه کی د ځان له په جهنم کې ځای تیار کو. نو اگر چې د آسیې نکاح د فرعون سوا